تیر جمعونه د حلال رزق د ګټلو د هغې د برکتونو خبره مې کړې وه. نن هم درته وایم چې په حلالو کې څومره برکت دی. مونږ خلق خو په دې سوچ کې یو چې مال ډېر پیدا کړو، دې ته یې نه ګورو چې دا مال په حلاله ګټو که په حرامه ګټو. او شیطان مونږ ته دا خشته کړي، دا مردار او دا حرامه، دا مونږ ته ښکلې ښکاري، خشته ښکاري او ډېره ښکاري، برکت به پکې نه. دا ذهن کې واچوي، دا به وځي خو په خرابه لاره به وځي، او یا به تا نه پاتې شي، ته به تې ځې په منډه به تې ځې، په یو درز به تې لاړ شي، ته به پته مې چې مال خو مې ډېر دی ډېر دی ډېر دی ډېر دی ډېر دی، په یو درز به دنه لاړ شي. چې مال حلال وي، لږ وي، الله به د خوشحالي په ژوند کې به د برکت وي، په دې رزق مال کې به د خدای پاک برکت اچي. زموږ د دین په دې کتابونو کې امام بخاری رحمت الله علیه لوی سړی تیر شوی د ټوله دنیا پیژني، مشهور دی، ماشومان هم وایي د بخاري شریف ختم دی، او بخاري شریف او بخاري شریف. دا چې کوم عالم لیکلی دی هغه ته به امام بخاري وي، په دې وجې دې کتاب ته بخاري شریف وایي. او امام بخاري ورته په دې نسبت وایي چې دی په بخارا کې پیدا و. بخارا په ازبکستان کې یو لوی ښار دی، زه ورته تلم، د تاشقند نه ګاډي ځي بخارا ته، نو سمرقند لار کې راځي. دا سمرقند تقریبا په نیمه کې دی د بخارا او د تاشقند، تقریبا 4 غنټې په موټروی چې مزل وکړي نو سمرقند به راشي. بیا د سمرقند نه 4-5 غنټې مزل چې وکړي بیا سنګل روډ چې مونږ پې تلو، نو بیا بخارا راځي. نو دی په دې بخارا کې پیدا دی، علم یې شروع کو. خدای پاک دی ډېر لوی عالم جوړ کړ، یو متقي انسان ته الله جوړ کړ، داسې شخصیت چې د هغه کتاب له د صحت په معیار کې یو ډېره لویه درجه ده، په ټولو کتابونو کې معیاري کتاب، او نن یې ټوله دنیا لولي. تر څو چې دا بخاري شریف چا ختم کړي نه، نو موږ ورته مولا نه وایو، عالم ورته نه وایو. او چې تر څو یو ښځې بخاري شریف نه ویلې، نو هغې جنۍ ته معلمه نه ویلې کېږي. د علم دارومدار په دې بخاري شریف دی. دا ولې د خدای دونه دغه ورکه برکت؟ وجې ډېرې دي زما وروڼو. یوه وجه یې دا ده چې دی وایي ما ته پلار ډېرې پیسې پرېښې وې، او د مور په اجازت هغه پیسې ما ټول د علم په طلب کې ولګولې. نن سبا پیسې څوک په علم نه لګوي. نن سبا موږ سره چې څومره پیسه ده، نو موږ یې په دې خپلو بچو لګو، خو د دنیا په تعلیم، د دین په تعلیم نه. دا بچې به موږ نن په پېښور کې داخلو، ابټاباد ته به یې بوځو، لاهور ته به یې بوځو، مري ته به یې بوځو، په غټو غټو سکولونو کې به داخلو، او ښې ډېرې پیسې به پرې لګو، خو د دنیا دپاره. اوس هم ستاسو ماشومان چې په سکول کې دې ته نه ګورئ څونه پیسې دي د میاشتې، او د لارې څونه، د ټرانسپورټ خرچه څونه ده، او د کتابونو څومره خرچه ده. په یو ماشوم د 3,000-4,000-5,000 نه واخله ونیسه، تر 15,000 اوس نشته، تر د 1,00,000 روپو 2,00,000-15,00,000 روپو پورې خلک د میاشتې خرچې کوي. دی ولې پې کوي؟ د ده دا سوچ دی چې زه پې ده ولګوم، نو سبا به مې دا بچې غټ نوکر شي، د دې نه به زیاتې پیدا کړي. سوچ په ذهن کې دقه پروت دی. د دین دپاره مونږ په ماشوم 5 روپۍ نه لګوو. دا سوچ هم شته چې دا بچې د دنیا دا تعلیم وکړي، دی به غټ افسر شي، ډېرې به وګټي. څونه به وګټي؟ ډېرې. په څونه موده کې؟ په دې 50-60 کاله ژوند کې. او چې کم د دې ژوند د ختمېدو نه پس د قبر ژوند دی، د قبر نه پس د محشر میدان دی، 50,000 کاله ورځ، او د هغې نه پس نه ختمېدو والا زندګي ده. د دې بچي دپاره د هغې ژوند سوچ نه کوم چې زه دې په هغه ژوند کې افسر جوړ کړم، او هغه ژوند دې ښه دی. د دې سوچ والا کوم چې دا دنیا ژوند دې ښکلي شي، دی به غټه تنخوا لي، دی به غټ افسر شي، د دنیا ژوند به ښکلي. څونه به ښکلي؟
دی خو چې فارغېږي د دې سکول کالج نه نو د 25-26 سال نه مخکې و دی فارغېدی نشي. دی به سکول وی، د سکول نه پس کالج به وی، یونیورسټي به وی، پی ایچ ډي به کوي، دی به ایم فل کوي، دی به ایم ایس سی کوي، دی به ایم ایس کوي، دی به بی ایډ کوي، ایم ایډ به کوي، دی به ډاکټر جوړ شي. څونه وخت په ده لګي؟ کم از کم 25 سال واچوه نو چې 25 د دره ژوند نه لرې کې ژوند به څونه شپېتو یو کالونه خو نن زیات ژوند شته نه، دغه 50 کاله زندګي پاتې شوله چې ورسي، دغه 40 کاله زندګي پاتې شوه چې لا ورسي، دغه 80 کاله زندګي پاتې شوله چې ورته ورسي چې دا تعلیم ته لرې کې. نو د 80 کالو د ژوند د خشته کولو دپاره په ده څونه پیسې ته لګې. لیکن وروستو چې د قبر زندګي ده ورشه د موږ پلاران نیکونه د هغې نه مخکې چې پکې پراته دي کله به قیامت راځي دا د قبر ژوند او د هغې نه پس د محشر ژوند او د هغې نه پس بیا د آخرت د دوزخ یا د جنت ژوند نه ختمېدو. اوله نه خشته کوي، په هغې پیسې نه لګي. ته خو ته دې بچي سره ظلم کوې، دې بچي سره ته زیاتې کوې چې لږ ژوند والا خشته کوې، ډېر ژوند والا نه خشته کوې. جومات ته چې استاد له ماشوم راولې سپاره مو له څوک نه دي. ماشوم اکثر پلار ته وایي بابا وایي هغه استاد یې خو ما له سپاره را نه کړه او نورو وړو له خو یې ورکړه، بیا دې جومات ته مه ځه بل جومات ته سپاره والا نه اخلي، د 50 روپو سپاره والا نه اخلي. په 100 روپۍ قرآن شریف میلاویږي، په 200 اوله نه اخلي. جومات نه مفت هغې کې وایي سبق. او چې د سکول نه راشي نو ټیوشن دی ولا نیولي، مازدیګر نه پس ماښام نه پس ټیوشن لی لګي یا ټیوشن کلاسز دپاره یې لګي، کوچنګ کلاسونه کېږي په پېښور یو ځای بل. لیکن خپل ماشوم له دی یو قاري ونه نیوه چې قاري صاحب مازدیګر ماښام راځه او زما د هلکانو دې بچو ته قرآن ښایي. غریب به نه 3-4 روپۍ تنخوا غواړي. موږ انصاف نه کوو د خپل ژوند سره، موږ د خپلې زندګۍ سره انصاف ونه کوو، د خپل ژوند سره موږ انصاف ونه کوو. الانصاف من نفسک، ما د خپل زندګۍ سره انصاف ونه کوو. ما قسم په خدای بچی سره ظلم وکړ، زیاتې به ورسره وکړو. ما ماشوم ته د وخت نه په غوږ کې دا ور واچوله چې بچی ګورې خر چې د خر نه کمې غوږې د پرې کولو دی. هغه تربور ته دی وګوره که نه، موټر کې ګرځي، لینډ کروزر کې ګرځي، بنګله دقسې به تم پیدا کړي. که دا دی ورته د تربیت تاول نه ورکړو چې ګورې بچی د بل پیسه خوړل مرداره ده، ګورې دې نه به ځان ساتي. بچی حرام ګناه ده، ګورې لږ وخت به دې خشته شي، ډېر ژوند به دې تباه او برباد شي. حرامونه به ځان ساتي. که یو ماشوم تاله د کور ته پلیټ راوړه او ته د پلیټ کم دی او غلا کړی دی، قاشوغ یې د بل کور نه غلا کړه، پیاله یې د بل کور نه غلا کړه او راویړه او ته دا کم دی دا مې بار ومونته او ښه مضبوط دی لګاو، تا ته چا وی چې کور ته راوړه مرداره خورې، حرام خورې. که د بیا غلا وکړه نو یاد ساته. خو چې ته وایې زما بچی څونه هوښیار دی او صفت یې موږ وره پیاله یې راوړه، قاشوغ یې راوړه، بار جا نو دی به سبا بل دی ډاکه کوي، بل دی به ډاکه کوي، بل دی به ډاکه کوي. که دا ماشوم ځان سره د ګوتې ونیوه او سار وختې مې جومات ته بوته امام صاحب له چې کېنه ملاس دی امام صاحب زما دی بچي او تم کېناستې قرآن شریف ته واغېسته، تام نفل کولو دی بچي ته دې کتل چې دی قرآن زده کوي. دا ښه نه ده چې داسې څادر دې پیچولې، سبا ته پوډري جوړ شي، سبا ته نشی جوړ شي. نن ستاسو د بچو نه نشیان جوړ شوي دي، آیسو والا جوړ شوي دي. پلار تم پته ده، مور تم پته ده، ولې راتو رات باچهی ده، راتو رات کروڑې وګټلې، 2 کروڑې وګټې، 3 کروڑ پته راته شته چې ورشه اوس په جیلونو کې پراته دي چې دا داغ پې ولګېد چې دا آیسو والا دی. د دې شرم نه مړه لس بنګلې جوړې کړه، قسم په خدای دا شرم دا آیسو والا دی، دا نشو والا دی. دی بار ملکونو ته نشه لېږي، دی پوډري دی، دا پوډر لېږي، دی یو ملک او بل ملک او عربو ملکونو ته دنیا دی تباه کړه. مسلمانانو کې فساد دی پیدا کړه، فساد فی الارض مفسد، په ځمکه کې فساد دی پیدا کړه. دا د چا د لاسه؟ دا د موږ د لاسه. دا بچی مونږ غرق او تباه کړ، د دې بچو مونږ تربیت ونه کړ. که دا دې ورته وښوله چې بچی دا ملک ستا ملک دی، ګورې دې ملک کې بغلا نه کوې، د ملک د خزانې نه بغلا نه کوې،
دا مسلمان ستا رور دی ګورې که سبا افسر شوې چې رشوت دې وانلې چې راشي زر ولا کار کوه په منډه کار کوه دنیا دې هم د بچي خکړه و خیر دې بله صرف مونږ دې له لګیا دو چې پیسه پیدا کړو په حلال یو که په حرام د حلالو برکت ته ګوره د دې امام بخاري نه چې دا دومره لوی سړی جوړ شو پسې ته جوړ شو امام بخاري وی پلار راته پیسې پرېښې وې ټولې مې ولګولې پسې کې په حدیثو باندې په حدیثو مې ولګولې او ما ته چې پلار کومه پیسه پرېښې وه یو پیسه پکې مشتبه نه وه حرام خو سکه چې شبهه پکې نه وه معمولي غوندې د حرامو داغ پې نه اقا پیسې مې ټولې د رسول الله مبارک دا حدیثو په زده کړه ولګولې نو ورشه چې وفات شو نو د قبر نه خوشبویه نه وه نن تاسو هم غر کې موږ هم د سره غر کړو زموږ رزق هم ستاسو دی موږ په ودونو کې ستاسو ډوډۍ خورو د دې خلکو موږ په خادو کې د دې خلکو ډوډۍ خورو یو بل د یو بل خورو په دې مړو کې د دې خلکو ډوډۍ خورو جامه هم ستاسو اخلو که تاسو حلال کوئ زموږ هر څه به حلال که تاسو مرداره کوئ زموږ هر څه مردار دنیا په بل طرف روانه ده سکون نشته ټینشن دی ټول ټینشن دا سوچ وکړئ چې په حلالو کې کم برکت دی قسم دی که دا په حرامو کې ډېره زمانه مخکې مې یو کتاب کې کتل یو سړی ابن عقیل او په مکه مکرمه کې پاتې کېده هغه زمانه کې دومره دا رش نو نه دا ویزې میزې وې دا اوس چې کومې ویزې میزې دي دا خو دا تیل میلل ته پیدا شو دا خلک لاړل زموږ مشرانو به وی د عربو ملکونو خلق بدل تراتل پر رجب کې نو خلقو به سره امداد کوه د سعودي خلق ولاتل پر رجب کې او د خلقو کره به دیرو او خلقو به وی دا د سعودي عربستان به وته وي دا د عربستان سعودي عربستان خلق دي خلقو به سره په خوشاله مدد کو دلته تعاون به وسره کو نو بیا به بحری جت به انګوټ وي هغه کې بلا معلمان بدل تراتل ځان له اجان قتل ما سره به حج دي ما سره به حج دي ما سره به حج دي معلمان په خدای یقینو قدامه د مشرانو نو ریدلي چې دا هغه د خلق براتل خلق او د سیدان وي دلته به خلق چندرا غونډه کولې ورته واپس غربت ډېر زیات غربت ګاډي چې بدل د یو خار نه بل خار ته نو لار کې به لوټ کول د حجیانو ګاډي به لوټ کول او چې ارسه به ته واغښتل ما ته مولانا سربلن خان صاحب د خدای پاکو بخیله نوی کړي زموږ د باباجي دوستو ما ته وی ګاډي لوټ کا پیسې مونږ یو ځای کې پټې کړې وی ارسه مونږ ته چې نموتو مرو وی موتو مړ شي زموږ باندې ارسه واغښتل دا غربت ډېر زیات الته دا خدا تیل مل پیدا شو دا خلق مالدار شو دا خلق بدل دا ویزې مې دا پیسې دا چکر نه وي دا ابن عقیل وی په مکه شریفه کې دیرو مې سوک مینو دیرو په مکه شریفه کې یو سپینګری سړی راغلی د پستر ګړون او هغه سپینګری سړی امیل غشتری په بازار کې د مکې نه خلق تحفه تحائف وروړي سرو د امیر اته رخصه چې د رخصه ابن عقیل وی زما لاس تراغه چې زما لاس تراغه ډیر زیات ما وی دا خود زرګونو درهمو بلو پیسو امیل دې د سرو شیطان راته وی خوندې کا بل خواراتا فرشتہ دلته ناصر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د انسان دې دلته یو خوا شیطان ناست بل خوا فرشتہ ناست ګور دا چې کوم وخت کې ته ګناه کې شیطان وی کوا لیکن کستا خیالي بل طرف تر اړه راته وی ګوریونه کې ان للشیطان لمة بقلب ابن آدم وللملك لمة بقلب ابن آدم دا نیکیره طرف فرشتہ وی الله شابه کوا ګناه وکاو او دا ګناه راته هغه شیطان مړاو که توبه به وباسي خلک نه وی لکه وی زما دا یو وړه وی چې دا کار وکړو بل نه وی چې دا کار زړونه دوه نه دي زړه یو ابن عقیل وی چې د یو وړه راته وی شابه بس خوندي کا د بلو پیسو مال دې به خپل وطن ته چته یو ځل خو به دې کړ
مال دې په سره دا بل راته وایي چې نه پام کوه ګناه یو په سترګو ړوند سړی و سپین ږیري چغې وایي ای خدای مو بخښه زما نامېل پروت دی که چا مونتي مال یې راکړې ای خدای مو بخښه زما لور ده زه چې حج له راتلم هغې لور مې پیسې جمع کړې وې په 1 روپۍ زما لور دلته ماشومانو ته سبق ښیي د قرآن شریف هغې وله ته تحفې تحایف ورکړې وې په 1 روپۍ پیسې جمع کړې وې زما لور دا چرګې خرڅې کړې دي چرګواګې خرڅې کړې دي په 1 روپۍ ځان نه پیسې جمع کړې وې ډېر مسکین یم او لور مې مسکینه ده مال یې دا پیسې راکړه چې بابا حج ته دې لاړ شه او مال امیل راوړه نو دا مې د هغې په هغه پیسو امیل اغېشتې او رانه داسې په زارې غریب لګیا دی په حرم شریف په جومات کې په مکه کې چغې وي زه چې اوس لاړ شم زما لور به سترګې نیولې چې پلار مې راغی د حج نه ماله به امیل راوړي او زه چې سامان وسپړدم د لور امیل به پکې نه لور به مې څه وایي خدای مو بخښه که دا زما امیل په 1 روپۍ زما لور جمع پونچي کړې ده او ما ولې د امیل په اغېشتې ده خدای خاطر وکړې که چا مونتي مال خپل امیل راکړې ابن عقیل وایي چې د دې سړي دا چغې مې واورېدې او دا فریاد مې واورېده زړه مې نرم شو ما ور امرمنډه کړې باباجي امیل نښه پته هغې راتار څو خپل امیل مې ورکړه چې دا امیل ما مونته ریحان دا خپل امیل مې واله باباجي هغه وخت سره 1500 درهم یا روپۍ هر څه چې راوویسته چې ها بچې دا واله تا خو زما لور به ما ته په لاره کې ولاړی دی امیل ته زما خو دې بیړه پار کړه مهرباني وکړه ما وې نه ما د الله دپاره زه خو دا خو ستا امیل و ما ومونته او تاله مې درکړه دا ما د خدای دپاره واله او وروڼو ګورې همدقسې پکار چې شی کله ومونې که نه یو شی که هغه شی داسې وي چې که تا ته پته وي چې مالک ورپسې نه راځي مالک ته پته مو لګي نه راځي نو هغه ستا دی بیا لکه مثلا په دې لاره کې د ټماټر ومونې نو که چېرته چاته پته مو لګېده چې دلته ټماټر مانه پروت دی نو هلکه هلته د ټماټر پروت دی زمانه بس بل کار یا په لاره ګنې پروت دی نو خو ټرک نه به پروت وي که نه یا وږې پروت دی نو دا که مالک ته پته مو لګي چې هلته مانه ګنې پروت دی مانه وږې پروت دی نه راځي ورپسې نو پروا نشته دا واله دا دلالتن اذن خو که تا ته پته ولګېده که مالک پې خبردار پې راځي ورپسې نو دا به بیا محفوظ کې حضور پاک فرمایي دا شی محفوظ کا بټوی بټوه محفوظ کا د بټوی مزې محفوظ کا امنګه 1500 روپۍ نوټ یا 100 روپۍ په ځمکه پرتی زر پې خفه کېږي یو خوا بل خو ګوري چې ولیدم او که نه چې څوک نه لاس غلې غوندې ورښکته کړو 100 روپۍ راوباسو او زر یې جیب کې ومنډو 3 چغې وښي طرف ته خدای مو بخښه 100 روپۍ مې بل طرف ته 3 چغې مې ووایه چې دا په کوم کتاب کې شی مې و پردی مال مې و حرام مې واله نا چې دې ومونته د دې به هغې پورې تعریف کې وی به چې ما شی مونته دی نښه پته ښایې په سوشل میډیا به ورکې په سړک دې مونته دی اډو ته به دې عمردی اډې ته تنګي اډې ته ارچن اډې پېښور 400 چې دغسې خصوصکي نه به پروت وي فلینک پوچ نه ما یو غوټه مونته را ما ته رې څوک وښیي چې ورته هغې پورې به د دې تعریف کې او په هغه طریقه به کې چې مالک ته ورورسي چې ستا غالب ګمان راشي چې باس مالک نه پیدا کړي بیا هم که د امام صاحب مذهب څه دی که غریب یې نو په خپل استعمال کې راوستی شي که مالدار یې خیرات پکې ثواب به هغه ته بخښي خو که وروسته مالک پیدا شو نو ورکوي مثل به یا قیمت ممکن دا شی شته د دنیا لرګي سیلاب راوړل په دې پردو پټو کې وغورځول دې سین او هغه خلک ورپسې رالل چې دا زمونږ لرګي دي مونږ درته نښه ښایو مونږ پې لیکل کړي دي په دې لرګو دا نمبر دي مونږ درته خپلې نمبر یې ښایو دی به وی چرګ خو یو مارغو چې چا ونیو دا دلته پیر تاریکې راغلي و پیر تاریکې زمونږ په دې علاقه کې یو ځای کې دیراو یو ظالم یو ګمراه سړی و ګمراه هغه به یو چغه واله هغه به وی چرګ خو یو مارغه دی چې چا ونیو دا هغه دی
روره خلکو به په دیوال ته چرګ نه پرېښود چې ټوپ پرې کړي چې چا به ونیو بس تاویداغه دی او مارغه دی وایي خدای دې بې خو باسه مارغه دی دا خو چا ساتلی دی پردی شی دی او هغې د خر بچي به وې د جینکو متعلق وي جونه دي ګلونه دي بویاوه او ښکلاوه لکه ګل چې سړی بیه یو ښکلی هلکه که په پردي بوټي کې ګل دی او ته ښکل کې او بویه کې نو تا ته خو هغه څه نه وایي که نه نو وایي جونه دي ګلونه دي وایي بویاوه او ښکلاوه وایي د خر بچیه به دا ملایان صاحبان خدای زموږ علماو له هم خیر او برکت ورکړي ورپسې راووتل ستا خدای بې خوباسه لالو دی پرېږدو د شغې پیر تاریکي په منډه تښتېده بیا پته یې نه لګېده لمن ورپسې پرېده او بیا تښتېده یو ظالم سره نو دلته به خلکو هغه چې کوم لرګي پراته وو مړه وي چرخو یو مارغو چې چو خدای دې بې خوباسه پردی شی دی د هغه خونه غرقه شوه بلا لرګي تېراړل د کروړونو روپو والله چې چا لرګي مونتې دی وایي دا خو ماله خدای راکړه خدای راکړه د بس پلان کوچ نه به غوټه راوغورځېږي او ستا په زولۍ کې به یې کلکه راونیسي او خدای راکړه دا ته څه کې ابن عقیل وایي امیل مې ولا ورکړ سړی لاړ چې سړی لاړ حج خلاص شو ډېره موده مې په مکه مکرمه کې تېره کړه ما وی یاره بس دلته خو مې ډېر عبادت وکړ وخت مې تېر کړ ځم خپل کلي ته کلي کې مې څوک شته نه پلار مور بچي واده خو کړی نه دی هېڅ نشته خو تربوران لرې خو شته وطن خو شته که نه کلي ته رالم جدې ته کشتۍ ته وختم چې روان یم په لاره کشتۍ غرقه شوه دا پخوا به دا کشتۍ ډېرې غرقېدې کشتۍ ماته شوه او غرقه شوه او یو تخته باندې د ناستو په هغې مې ځان ټینګ کړ چپی واله 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 هغه تخته لړه یو جزیرې ته هلته یې ونې پورې جزیرې پورې نښته داسې کوشم چې کوشم په هغه جزیره کې تلم هغې کې ابادي وه یعنې یو وتکلې د اوس هم جاپان بله جزیرې د انډونیشیا بله جزیرې د 100 نه زیاتې جزیرې د انډونیشیا ملیشیا او انډونیشیا وی جزیرې ته ورم کلي یو جومات و هغې ته ورننوتم جومات کې کېناستم چې خدای اوس بس په خپل کلي ته به ځم دې خلکو نه تپوس وکړم چې دا د کوم وطن ته راغلم کوم علاقې ته راغلم جومات ته لاړم د مانځه وخت شو د بشریت برابر وم خلکو وی مونځ نه کې راکې میلمه مونږ له مونځ ورمخکې شو مونځ مې ورته وکړ هغوی زما قرات خوښ شو همغه جومات کې خلکو امام کړم هلکه به زمونږ امام مړ شوی دی او دلته زمونږ او ماشومان به راتل هغوی ته مې سبق شروع کړ چې دین درځي او قرآن درځي هر دی باچا باچا بس خدای پاک هغه جومات کې مې رزق برابر کړ ډوډۍ به مې غي راکوله چای ډوډۍ هر څه راکول د هغې بچو ته مې سهار او مازدیګر ماښام سبق هم کو بس هغې مې ښه خوشحاله وو ما ورته مخکې مونځ هم کو هر څه برابر کړل وی راته چې وی چې استاد جي واده نه کې ما یې ولې نه کو بشیر جانه واده نه کې دې کې څوک ست غواړي هلکه امینه دې کې څوک ست غواړي بغیر د بشیر جان بشیر جان وی واده 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 خو چې ولا ښځه وګورې نو بیا 15 ګزه وروسته ټوپونه وایي وی سلا به پې وکړو که هلکه سلا وکړو نه الوایا نو چا ورته وی هلکه مولوي صاحب واده نه کې واده ولې نه کوو یاره دلته زموږ یو استاد و د دې جومات امام معذور او وفات شوی د هغه یوه لور ده ښه ښایسته ښکلې او زموږ د دې ټولو ماشومانو جینکو ستا زره قرآن ورته ښایي نو که دې خوښی کړي همغه درته په نکاح ډېره ښه نکاح وشوه ښځه وشوه نکاح وشوه چې نکاح وشوه هغه قوم ورلار څو کړل او دې د شپې کور ته لاړه خپلې بیبي له او بیبي ته وکتل هغه عامل چې د مونځ ته هغه بوډالی ورکړ هغه د هغه جینۍ په سینه پروت د حیران شو داسې هغه عامل ته نیغ نیغ ګوري نیغ نیغ ګوري چې دا هغه دی که دا بل یو داسې شی جینۍ ورته وایي څه دی عامل ته ګوري وایي د عامل ته ګوري دا څه ګوري وایي دا کوم ځای وایي دا خو ما ځان له لږې لږې پیسې جمع کړې یو روپۍ چرګې خرڅوه چرګواګۍ خرڅوه د ماشومانو ته مې قرآن خو دی به لګې راوړی زما یو بوډا پلار و بوډا پلار په دې جومات کې امام حج ته نه پیسې مې ورکړې نو ما ورته وی چې بابا ماله په دې میل راوړه دا راله هغه راوړه او بابا مې راته وی چې بچی میل نه روک شو په مکه کې
نو ډیر خپاوم چې تعالی به زه سره وړم تا ته به زه څه وایم چې بچی هغه پیسې څه چې تا خو به هغه عامل ته سترګې نیولې وې نو یو ځوان زلمی و هغه مونتی و او هغه عامل یې ماله راکړه یاره بچی ډېر ښه زلمی و که هغه زلمی خدای ماله په ګوتو راکړه نو تا ورته ودوم ارمان که هغه زلمی دلته راغی یا هر څنګه ډېر نیک انسان دا هغه عامل دی وی ما ورته چې هغه زلمی زه یم دا ما مونتی و او ستا پلار له مې ورکړه ګوره چې سترګې خړې نه کړې حرامو نه زه سترګې واړولې نو خدای پاک وله همغه عامل په حلاله ورکړه که هلته یې پټ کړې وې بابا به خیرې م کولې ازار به م ورپسې مرداره به م وه نو چې هلته یې پټ کړې وې نو په ارامو د خدای په دشمنۍ په ګناه او چې په حلاله شو نو هغه عامل هم وله خدای ورکړه او امیل سره ولا خدای امیل والا هم ورکړه ښځه یې مشو بچرجانه داسې نیکي کوه ښځې ډېرې دي او خدای ولا امامتي هم ورکړه الله ولا کور هم ورکړه د هغه بوډا بابا د هغه جینۍ کور او هر څه ولا خدای پاک ورکړه حلاله کې چې رونو کم برکت دی زما قسم دی که په حرامه کې هغه برکت دی تاسو ته ما یو ځل نه دوه درې ځله دا خبره کړې خو بیا در یادوم په دیوبند کې مولانا قاری طیب صاحب رحمت الله علیه لیکلی دي دا کله قاری طیب صاحب رحمت الله په خلکو له مور کوم ما نه راغلی دی ویشي تقریر زه په مو په خلکو ویشي امیر پرې دا وا ها نو دیوبند کې قاری طیب صاحب رحمت الله علیه لیکلي په خطبات حکیم الاسلام کې چې دیوبند کې یو شاجی دا سید ته وته وي سید نو هغه به غیا خرڅوله او هغه غیا چې به هغه خرڅ کړه نو کال پس به د دیوبند د مدرسې چې څومره استادان او عالمان هغې له به ډوډۍ کوي وی مونږ به یو کال د شاجي صاحب د ډوډۍ انتظار چې شاجي صاحب هغه ډوډۍ به کړې وی هغې کې به څه غوښې نه وې هغې کې به چرګان او پولو نه نو ساده خوراک به وی قسم په خدای چې هغې کې به کم برکات و نو مونږ به د هغې برکت د وجې نه یو کال د هغې انتظار پوره یو کال چې شاجي ډوډۍ به کړې ډوډۍ چې به مونږ وخوړه مونږ به په دې خپل کې نورانیت محسوسوو ډوډۍ چې به مونږ وخوړه د هغې برکات به مونږ محسوسول لکه تاسو نه تاسو کوم چې ښکلې خوراک وخورئ نو په دې وجود کې تاسو خپل د دې وجود صحت خوشحالي محسوسوئ که نه او که ګنده خوراک وخورئ الټی به کوې مړه څه ګنده شی مې خوړلی دی الټی به درځېده دا خو دا څښو دا خوراک که نه دا مرداره و دا خوراک څښو دقه رنګې دا روح هم دی چې دې روح له دې خشته او پاک او حلال شی ورکړه نو روحاني برکت به او که دې روح لرې خراب شی ورکړه نو روحاني نقصان به مونږ به یو کال انتظار کوو چې د شاجي د ډوډۍ به کله راځي هغې کې داسې برکات و چې څو ورځې به زمونږ په روح کې د هغې هغه ټیسټ او لذت مونږ محسوسوو شاجي صاحب دا ډوډۍ به څنګه کوله ګیا به خرڅوله نو چې ګیا به خرڅه کړه نو هغه پیسې به جمع کولې نو هغه پیسې به په درې ځایه تقسیمولې یو ځای به هغه پیسې په خپلو بچو او خپلې ښځې له ورکولې یو کونډه ترورې وه یو ځای به هغې له ورکولې او دا یو کیسه به ساتلې نو لږې لږې به جمع شوې نو کال پس به د دیوبند د مدرسې استادانو له په هغې ډوډۍ کوله حلاله به مونږ پکې برکت محسوسوو یو ځل یو تاڼهدار و نو هغه شاجي او شاجي صاحب کې به کمال دا چې پڼ به یې څنګه راوړه د ګیا نو چې خلکو به پې جګړې کولې ځکه هغه به اعلی ګیا راوړله او ډېره به یې راوړله او خاص ریټ یې نو تاڼهدار صاحب چې چا به لومبې لاس کېښود ګیا به هغه باندې خرڅوله تاڼهدار صاحب راغی او بوډا دا ګیا نن مونږ کره یوسه هغه یې وړه چې یو ویړه پیسې ورنه کړې ماسخوتن چې تاڼهدار صاحب کور ته لاړ ښځې ورته وی دا ګیا دې کوم ځای اخېستی را وی دا هلته یو بوډا دی د هغه نه وی دا خو اس نه خوري اس ته کیر بویه کی او اس ته سر اوسنډې اوچت شي ها دا خو هغه په ګیا خو خلک جګړې کوي او دا هغه قانون خدا دی چې چا لومبې لاس کېښه او ګیا ورشه راولې هغه بوډا پولیس یې ورپسې ولېږل وی دا ګیا کې رسا چولې دي اس ته ګیا چې ګیا نه خوري
ګنده شي خرڅه څه صابوټې دې پکې اچولې ورته وې تاندار صاحب صابوټې نه لري راخه غیا ده خو پیسې دې نه دي راکړه پیسې راکا اسبو خوري دوانې وې کا نوار څومره چې پیسې ولا ورکړه چې ورکړه شاجي صاحب راغی او اصله دا کوناټې شاته نو ډبو بچي خور مونږ خپل پیسې میلاو اس غیا شروع کړو بیا په مړې دنه نو دا حلال ډوډۍ و د شاجي صاحب برکتی نو زمونږ د دیوبند د مدرسې قاری طیب صاحب محتمم واغلی کی یو کال بعد هغه ډوډۍ مونږ انتظار ابلاو امام شافعی رحمت الله علیه او احمد ابن حنبل شافعی صاحب استاد او احمد ابن حنبل شاګرد دواړه د ټاپ لوی علماء کرام دا حدیث او د فقه استادان دي زبردست احمد ابن حنبل یمن کې پاتې کېده په دې علاقه او امام شافعی سے په اخره زمانہ کې د دې کوفه او د عراق متلو مصر ده په مصر کې دفن دي په جامع ازهر شاته تلته یو مقبره ده هغه کې ده امام شافعی رحمت الله علیه قبر حضرت عمرو بن العاص رضی الله عنه ام دفن دی خیر شافعی سے په مصر کې نو یو ځل یو قافله یمن ته تله نو شافعی سے قافله والا خط ورکو ودا بلار شه یمن کې احمد ابن حنبل دا خط بغلا ورکه چې قافله لاړ احمد ابن حنبل ته خط کې شافعی سے لیکلی چې احمد ابن حنبل هغه شاګرد ډیره مودو شو د موستا ملاقات نه دی شوی ډیر میات شوی یو ټیم راتاو خای چې کم ټیم ته پکلی او فارغه چې دستا ملاقات لا درشم ورې استاد دی لیکن شاګرد ډیر قیمتي شاګرد دی نو استاد دا وته نه و چې زما ملاقات لراشه زدي ملاقات لدر امام احمد ابن حنبل ته خط ورسېده وې کته او خو زما استاد زما د ملاقات ارمان کړی دی نو چې قافله واپس تنو بل خطه ولا ورکړ او وی لیکل چې استاد جی شافعی صاحب زد روانه ما یو قافله کې ان قریب او ستا ملاقات لدرځم زما استاد زمام یاد شوی قافله کې راغی امام شافعی رحمت الله علیه ډیر مالدار سړی مو او ډیر مهمان نواز مو ملما دوستو قافله چې څنګه مصر ته نږدې شو او امام شافعی سے پته ولګیدا نو امام شافعی سے خپل شاګردانو ته وی چې راځي زما یو ډیر لوی عالم دی او شاګرد احمد ابن حنبل دغه ملاقات وکړو نوم د احمد ابن حنبل مشهور د رسول الله مبارک مولا لقاری شپږ لکه لیکلي دی او حافظ ابن حجر لس لکه لیکلي دی د لس لکو احادیث حافظ دا یوازې د رسول الله مبارک احادیث مرفوعه نه دي دغه د صحابه او د تابعین او آثار او موقوف روایت مشتا لس لکه ډېر شعر سره زمون قرآن شریف شپږ نیم زره تقریبا آیاتونه دي حساب لګاو چې د دې نه بسونه جلدونه جوړي د دې حافظ ډېر لوی عالم متقی احمد ابن حنبل خلق ته پته و چې حافظ حدیث دی او شافعی صاحب هم صفاتو کې شاګردانو ته استقبالیت دومره غټه جوړه شو چې لوی جلسه ته جوړه شو تر دې حد پورې تاریخ لیکي چې کم بادشاہ وختو هغه ته اطلاع رااله چې دنیا بارو تیرا څه چل دی الکه ودا څه چل دی دا جلسه جلوس ودا د امام شافعی رحمت الله علیه شاګرد احمد ابن حنبل مصر تر روان دی شافعی صاحب سره د شاګردانو دوستانو مریدانو دا غي استقبال لوته اوهو احمد را روان دی مونږ به استقبال زمانہ د علم و زمانہ د دین و زمانہ رسول الله مبارک ته نږدې و د خلکو په ځل کې د قران او د حدیث او د علماء قدر پروتو بادشاہ مود مصر قافله کراله د امام احمد ابن حنبل ډیر لوی عزت جوړ شو غټ استقبالی شو بادشاہ شافعی صاحب ته وی چې حضرت دی به زما میل مې شاهي میل مې امام شافعی صاحب ته وینا دا مارا غوښته دي او دی به زما میل مې او تبم زما میل مې بیګاله روړه تیار برابر احمد ابن حنبل مناس دی هغه سره خامخا شاګردان راغلي دوستان راغلي او امام شافعی صاحب سره علماء دي بادشاہ وزیر مناس دی دسترخوان لګي ما هوتا شافعی صاحب مهمان نواز او خ زبردست ملما دوست انسان
شافعي صاحب دی خوانا سے احمد ابن حنبل مخامخ ناستے بادشاہ وزیرانم دی او دسترخوان ډک دی روټۍ شروع شو دی ماشومان و شافعي صاحب دی بچو دی وړو څوک خوروا څوک غوښه څوک اوبه موبه په لوښو کې اچي خلکو ته ګرځي ماشومان خدمت کوي ډوډۍ شروع شو ډوډۍ خلک خوري ټول خلکو ډوډۍ وخوړه احمد ابن حنبل دقسې لګیا دی ډوډۍ خوري سر یې پې ښکته کړی خو د دې خلکو که ستاسو خیال وي که نه نو میلمه ته نظر وي هر څوک میلمه ته ګوري چې میلمه څه وخوړل څنګه خوراک یې وکړه څه شی یې خوښ و ټول خلک ګوري احمد ابن حنبل ته بادشاه وزیران او بیا چې خلکو بس کړی دی لګیا دی خوري خلک هم حیران و چې سړی جوړ د ډېرو ورځو نار دی ځکه چې خلکو بس کړی ټوله دسترخوان او دی همغسې لګیا دی او زر زر لګیا دی خوري دا څه مسله امام شافعي هم سترګې کله ښکته کوي کله پورته کوي چې خدای ما خو ستا بلا صفت کړی دی چې د پیغمبر د حدیثو شیخ دی حافظ دی او ته چې کومه ډوډۍ خوري خو دا خو د حدیثو خلاف ته لګیا ډوډۍ وخوړلې شوه دسترخوانونه اوچت شو شافعي صاحب کور ته لاړ دی هم بوته یو کوټې ته شافعي صاحب چې کور ته ورغی نا ماشومانو جینکو الونه ورته لګیا دی پټینې باباجي هغه احمد ابن حنبل کم یو وی بچیا چې ما ته مخامخ ناست خو دا هغه احمد ابن حنبل دی هغه د حدیثو حافظ او که نه بچې هغه تا چې وی ډېر متقي او پرهیزګاره دی دا هغه دی او که نه بچې بابا دا څنګه متقي دا متقیان داسې ډوډۍ خوري دا د حدیثو حافظ دونه ډېره ډوډۍ خوري د خو د حدیثو د سنتو خلاف ورزي وکړه پوره زمانه د رسول الله طرف ته نږدې وه صلی الله علیه وسلم ماشومان هم په سنتو پوهېدل حضور پاک فرمایي چې روټۍ خورې نو خېټه درې ځایه کا یو ځای کې به ډوډۍ واچې یو ځای کې به اوبه ور واچې او یو ځای به خالي پرېږدې دی معده کې خپل ګیسي خپل هوایي هغې دپاره به پرېږدې چې دا معده پوره ډکه نه واه واه موږ پکې لکه د ګیس ځای پرېږدو ګیس خو پرېږده والله که د اوبو ځای هم پکې پرېږدو ورچو نو دویم خره چې لرګي نشته ګنې هم پکې ورمنډه خورو دوه کسان پلار او زوی ډوډۍ ته ناستو نو چې ناستو نو هغه زوی په ډوډۍ کې اوبه وڅښلې نو پلار لاس اوچت کړ او ښه مضبوطه څپېړی ورکړې خدای دې بې خو باسه اوبه کور نشته د هغې په ځای به دې روجې خوړلی وي که نه اوبه کور نشته هغوی بابا هسې بې څه دې وویل دا خو ما دې روجو له ځای پکې کوه چې د اوبه ورشي چې دا ځای پکې وشي نو دویمه څپېړی ورکړې خدای دې تباه کړه زه به دې غوږ کې پټ پې کړی وم بچریانه خبره څنګه ده یار دی ګورې غټ دی دروند دی خو دا مطلب نه دی چې ګنې دی پکې د اوبو ځای نه پرېږدي دا د غریب ګرځېدل نشته ښه خوریم ډېره خیر بده خبره نه خبره مې دې پورې کوله زما وروڼو یو ډاکټر سره ناست وم پېښور کې نو هغه له یو مریض راغی نو هغه مریض ته وي څه به خورم یار څه خوره او ته بیا وایي جي څه خورم وي درته یم چې هر څه خوره وایي جي ما ته خو پلانکې ډاکټر وایي چې دا شی به نه خوري دا به نه خوري وایي خر دی هر څه خوره او ته بیا وایي یاره جي دا غوړ او پلانکې وایي ګوره ما له بیا سره راتلې زه درته یم هر څه خوره وایي یو خبره وه په دې سپېمو یې ورته ګوتې کېښودې وایي ردې مه خوره په دې سپېمو مه خوره یعنې لږه خوره بیا دې ما تپوس وکړه مې تا خو ته هر څه وي مري هغه خو بلډ پریشر لاندې پروت دی شوګر لیول یې پروت دی خوراک یې نشته پرې چې څه وخوري چې وجود یې تکړه شي نو هغه ډاکټر ما ته وایي چې خوراک نقصاني نه دی خو چې په اعتدال خورئ یاره مې قرآن شریف کې الله فرمایي کلو واشربو ولا تسرفو مشهور شی دی خوراک سکاک کوه اسراف مه کولو د لا تسرفو ډېرې معنی یو دا چې په لږو پیسو خوراک د کار کېږي ډېرو مه خوره نورې مشته معنی خو دلته مناسب معنا ده چې اعتدال کوه اسراف په خوراک کې مه کوه چې په ډوډۍ مړېږي نیمه خوره
او رسول الله مبارک فرمای طعام الواحد یکفی للاثنين وطعام الاثنين یکفی للثلاثه. داسې ډوډۍ اخره چې د یو کس په ډوډۍ دوه ماړه شي، مطلب دا د دوه کسو په ډوډۍ درې ماړه شي، د دوه په دې څلور ماړه شي. لږه ډوډۍ خوره، لږه معده پوره مډه کوه، صحت به دې بخي. دا خبرې ډېرې خوږې مزېدارې دي، خو عمل به پې څوک کوي؟ والله که پې موږ ما بلو طالبانو ته په دوره حدیث کې وې مې د روژه چې موږ نیسو که نه، نو د روژې په فوایدو کې یو فایده داره چې دا زکات البدن دی. بدن ورسره ښه کېږي، ناره به تېره کې، لوږه به تېره کې، نو بدن کې به دې وازګې ویلی شي، نو ټیک به شي. نو ما وې هغه فایده نشته. موږ سارم ښه مضبوط 4-5 پراټې وو، پیره وې ورسره د پاسه، پیره وې 2-3 ګۍ ورسره د پاسه. ولې یاره چې بلا لویه ورځ ده، سټور جوړو سټور. او بیا ماښام پکوړې، کباب، شربتونه، روجې، اچارونه، دومره مال وخېږي او دومره مال چې د دې په ځای چې وجود کې وازګې ویلی شي، په وجود کې په منونو وازګې نورې پیدا شي. اعتدال ډېر ښه شی دی. زه یم تاسو ته صفت خم، خو قسم دی که زما په عمل شته. رښتیا خبره ما ته اکثر ډاکټران وایي که نه، وایي یاره ته، ما یو ډاکټر وایي ته دا شی مخوره، دا مخوره، دا مې وجنې مې، وایي دا یو راته وایي، وایي دغه خوره، دا پیاز او سلاد، یو ته سلاد وایي، دا ګوپي موپي او دا پاڼې ماڼې مې، دا بوتاوه ده، دا خلک څاروله ورکوي. دا پاڼې ماڼې او دا شنې منې دې ته موږ پښتانه ونډه وایو، بوتاوه ورته وایو. مې دا څاروو ته لیکه، زه څاروی نه یم، زه انسان ته راغلی. پوه شوې پې؟ نو دا دارو به خورې، دا مې خدای نیکبخته پرهیز شروع که. دا مې چې تا ما ته کم پرهیز یاد که که نه، روجې به نه خورې او نری به نه خورې او غټه به روجې به نه خورې او الوګان به نه خورې او کچالان مې چې دا مې پرېښودل. په خدای مې دې قسم وي په خپله جوړېږم، خو میاشت پس به مقبرې ته روان یم. دا څه کې؟ نو پرهیز ډېر ګران کار دی. ځان ته مې جاپان نه ګولۍ راوړې، ما ته وې دا وزن کموي. هغه کې باندې لیکلي چې 15 ګولۍ سهار او 15 غرمه او 15 ماښام په ناره به خورې. یقین په خدای وکړه که د نارې وخت مې وله پیدا کړ. سهار به مې په ناره وخوړې، خو نه مې غرمه او نه ماښام د نارې وخت مو پیدا نه کړ. نو هغې یاړو پیدا ونه کړه. بوتل مې دغسې کېښود چې جان داسې نه کوي، او چې خدای راکښي نو چې جانه څه کېوده. خیر خبره مې دې پورې کوله. نو خوراک یې ښه ډېره ماشومان امام شافعي صاحب ته وایي، وایي دغه امام تا ته صفت کو، دغه متقي دی. دا متقیان او پرهیزګاران داسې ډوډۍ خوري، دومره ډېره یې خوړه. موږ خو یې په شرمونو وشرملو، ټولو خلکو ورته کتل او خلکو به یې اشارې کولې چې شافعي صاحب وایي بزرګ، دا بزرګ داسې د سنتو خلاف ډوډۍ خوړه. سنت خو خلک لږه ډوډۍ خوري. ټولو خلکو کتل، خلکو بس کو هغه لګیا و، د 10 ورځو نار دې راوستی و. شافعي صاحب وایي نو بچې ما هم محسوسه کړه ما ته مخامخ، خو مېلمه دی، نو مېلمه چې د راوغواړه ډوډۍ دې ورته کېښوده، نو ورته ویلی شي چې ډوډۍ دې ډېره وخوړه. شرم دی که نه بچې؟ احمد ابن حنبل شافعي صاحب ته وایي ما له ځان له کوټه کې کټ واچوه، زه به ځان له سمنم. ډېره ښه، ځان له یې وله کوټه کې بستره واچوله او لوڼو ته یې ویل لوټه ورته کېدی، ولې دې یو پېشمني پاسي، نو تهجد به کوي او دس به کوي، لوټه یې ورته کېښوده. سار چې امام شافعي رحمت الله علیه جومات ته احمد ابن حنبل وسره لاړ، چې هغه ماشومان یې ورلې بستره برابرې ځای چې ویې کتل لوټه هم اقسې د اوبو ډکه پرته ده. چې شافعي صاحب واپس راغی، لوڼه ورته وایي بابا ناشنا زبرګ دې راوستی و. بچې بیا څه چل شوی دی؟ وی ټوله شپې خوب کړی دی، تهجد یې نه دي کړی. وی بچې تاسو ته څه پته لګي؟ وی کومه لوټه چې ورته مونږ یې ښودې وه ډکه پرته وه. نو چې اودس یې ونه کړ، نو مونځ یې کم ځای نه و. بله ماشوم ورته وایي، نو هغه تهجد هغه لږه خوړلې وه. تهجد خو هغه څوک کوي چې هغه ډوډۍ لږه وخوري د شپې پاسي، هغه خو دومره خوړلې وه دومره چې هغه د شپې پاسېدی کم دی. واقعي کې ډوډۍ ډېره وخوري. موږ ته اکثر طالبانو یې پېشمني پاسېدي نه شو. نو مې تاسو دونه وخورئ چې ټوله شپه ګرمي کوئ، غړت او غړت او غړت، او مې په دې پوړ اوړی راوړی، داسې په دې پوړ روغړېږې، د پاسېدو طاقت هم نه. نو دا خو په پېشمني هغه څوک پاسې چې روټۍ کم وه. چې احمد ابن حنبل راغی،
نو شافعي صاحب ورته وی احمد یو خبره درته کوم خو چې خفه نشي په دې بنیاد درته نه کوم چې زه په تا تنګ یم یا ستا په ډوډۍ تنګ یم زه خوشحاله یم خو تا دوه غلطۍ وکړې یو د بېګا د سنتو خلاف ډوډۍ خوړه زر زر دې مو خوړه ډېره زیاته دې وخوړه ما ته ماشومانو جنکو پیغور راغی په لوڼو او ما ته هغه خلکو اشارې راکړې چې دا زبرګ دی او بل دا دی چې بېګارې تهجد نه دي کړی لوټه اومقسې ډکه پرته وه احمد چې ما نه تلې دا حالت دې په څه بدل شو ته خو د قرآن او د حدیثو حافظ یې د کله نه بدل شوی دا در باندې څه چل شوی دی احمد ابن حنبل ورته استاد جي لږ وروستو ما ته موقع راکړه د خبرې بیا خبره کوه وی بېګا چې ستا ډوډۍ ته کېناستم زما دې په خدای قسمې داسې حلاله ډوډۍ ما چېرته نه وه لیدلې ما ته په دې خپلو سترګو ښکارېدل چې ستا په ډوډۍ د اسمان د طرف نه برکتونه او رحمتونه ورېدل برکات دې ته کشف وایي حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تاریخ وګوره د ځان خبرې به نه کوې تاریخ وګوره پته به راته ولګي امام احمد نبی علیه السلام فرمایي چې دا اودس اوبسو په لاس اچوي په مخ ابن ماجه وغیرہ نسائی کے حدیث کی مسلم کے او بخ ترمذی کے نو د اندامونو نه دا ګناهونه لاندې دی او سره پریوزي امام صاحب وی مونږ ته پستر ګخکاری غ ګناهونه چې دا لاندې روان او ګناه خو پستر ګناه ښکاري لیکن هغوی ته الله هغه څیزونه ښودل شاه ولی الله صاحب افتراقاتو کې لیکلي دی وګورئ وی رسول الله مبارک فرمایي چې د بره نه مصیبت را روانې او تا دعا وکړه او صدقه دې وکړه دا دعا او صدقه لاړه چې هغه مصیبت سره ډغره ووایي مصیبت واپس کړي وی مونږ ته په سترګو ښکاري چې صدقه ورکو او صدقه بره روانې مصیبت سره ډغره ووایي مصیبت هم راته ښکاري بهر کیف زمارو نیکانو ته چې دوشي کرامت وته یو پیغمبر ته چې وشي ما اذا انزل من خزائن رحمت ربک ما اذا انزل من الفتن حضور پاک ته بدخ کارېدل بیا هغې ته معجزه وي ما برکات لیدل په دې ډوډۍ د پاسه چې بره نه راورېدل رحمتونه برېدل ما وی احمد داسې حلاله ډوډۍ دا به په دنیا کې نه مونې شبه خورا شابه چې څومره خوړی شي خوره روجې به وروستو نیسم د دې په بدل کې خو شابه حلاله ډوډۍ د ګورې بل ځای نه پیدا کېږي د دې ډېر برکات دي خورا 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 نو ما ځکه بېګا ډوډۍ زیاته خوړلې ده حلال برکتونه مې دي او امام شافعي صاحب وایي ستا دې ډوډۍ په ما کې دوه اثره پیدا کړل یو علمي یو عملي ګوره د حلالې ډوډۍ وی علمي اثر یې راکې دا پیدا کو چې بیګا مې قرآن او سنت ته حدیثو ته سوچ کو نو د یو یو آیت نو د یو یو حدیث نه مې په شلګونو په سلګونو مسلې راوویستې دا ساره ډوډۍ برکت دې آیت نه دا مسله معلومېږي دا او عملي برکت یې راکې دا پیدا کو چې بیګا مې ټوله شپه علم او عمل دواړه کړي دي ما د ماسخوتن په اودس د سار منځ کړی دی نو ستا لوټې له مې ځکه ګوتې نه دي وروړې حلاله کې ډېر برکت دی بس لنډ مثال به در کوم چې حرامه چې ګنده شی خورې نو وجود دې خرابوي چې ښه شی خورې نو وجود له فایده ورکوي دقه رنګې که حرامه خورې روح تباه کوي او که حلاله خورې نو روح له فایده ورکوي او د حرام رزق ډېر لوی برکات دي زما ورونو لږ نه ډېر زیات بهر کیف دی کې دا امام احمد ابن حنبل به دومره ځان ساته د حرامو نه چې هغه د هغه د تقوا ډېر زیات مثالونه دي لږ نه چې ته مقرله بله جمعه به راته پکې بیا مې یو څو خبرې وکړم خو زما ورونو بنیاد دا دی چې کوشش کوئ حلال رزق خورئ د حلال رزق ډېر برکات دی ستا ژوند به خوشحالي ستا د بچو ژوند به خوشحالي د ښځې ژوند به دی خوشحالي سکون به یې راته په هغه لږه کې به ته مطمئنې د زړه نه او که مرداره خورې نو سکون به راته نه تا ته نه ستا ښځې ته یو اخري مثال در کومه ته چې په غوښه ږدې بنګې ته په پنجره کې نو خشتکی یې که نه هله وي دا غوښه ښه مزېداره بوټی وګورئ هغه اترسئ په هغې کې اوږه م ورته واچئ په هغې کې ورته مرچکې م واچئ چې دا ښه خوشبویه شي چې دا مږې ورپسې د سړو نه م راوځي
نو په لټ کې ورته بیا په هغه پنجره کې ورته هغه غوښه واچې نو په مږه خوشبويي ولګي نو مږې ورپسې سوړو نه مروځي را روان وي او مږې خوشحالې چې نعمت دی هغه پنجرې ته وردننه شي هلته یې خوري هغه مږې ته هغه خوشبویه نوالن وړی ډېره زبردسته نعمت ښکاري ګډېږي ورته خو ماشوم بار ولاړي هغه سره کوتک په لاس کې ماشوم یې خوره بچې لږه غوندې وخوره سې مستې خو دا پنجره وړم او په اوبو کې به ډوبوم او دا کوتک را سره دی اوس هم په دې ډبومه دقه رنګې دا مرداره ډوډۍ دا د شیطان د خلکو ته ډولې کړي خشته کړي وي هلته فرشتو کوتکې ورته نیولي چې شابه خوره مزیداره ډوډۍ ده خوند یې دله درکړی دی خو دا ستا د نیوکې دپاره ده په دې کې د خدای نیسي قبر کې او قیامت کې به د سره ګوري او د حلال هغه مثال دی چې ډېره ترسکونه نه ډېره مزیداره نه لیکن یو خشتن وړی دی تیاره کړو بچي د دې ورکه هم بچې ته نو ترسکونې ته مه خوشحالېږې زما ورو حلالې ته خوشحاله شي حلاله کې ډېر برکات دي الله ځکه قرآن شریف کې ټولو پیغمبرانو ته په خپله زمانه کې فرمایلی دی یا ایها الرسل ای زما رسولانو پیغمبرانو کلو من الطیبات پاکیزه حلال ستره خوراکو کې وعملو صالح الله دې موږ له د حلالو مال راکړي د محمد اسلم کورونو جان سید وفات شوی کله وفات شو نن مړ دی پرون مړو الله دې وبخي الله دې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي الله دې وارثانو له صبر ورکړي خټ کې مې یو زنانه وفات شوې وه الله دې وبخي عمرزو شاخ شلمانو کلي کې اجاز فوجي پلار وفات شوی دی او الله دې مغفرت نصیب کړي الله دې وارثانو له صبر ورکړي او د روح الله اجي صاحب او د شعیب د ماجوکي د تر زوی وفات شو ماته ټلیفون هم کړو خو ورته سم شوی نه یم الله دې مغفرت نصیب کړي الله دې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي او رب العالمین دې وارثانو له صبر ورکړي دا یو ملګری د دعا درخواست کړی دی او بیمار دی الله دې روغ صحت ورکړي بعضې نور دوستان د هغې هم دا ټلیفونونه ماته چا کړي میسیجونه هم رالیږلي دي دعاګانې غوښتي دي الله دې وله دعاګانې قبولې کړي دا یو حبیب الله دی د پبو د هغه نوسی ده او د خالد لور ده ماشومه میمونه نومې دی غالبا بیماره ده نو هغې امین صاحب د هغې دپاره هم د دعا دپاره درخواست کړی دی دعا ورته وکړئ چې خدای پاکې جوړه کړي دا ماشومه او الله تعالی دا بیماری په روغ صحت باندې بدله کړي خدای پاک ولا شفا ورکړي او دا چې کم مړه دي الله ټولو مغفرتونه نصیب کړي او الله د ټولو د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي او وارثانو له صبر ورکړي یا الله چې څومره بیماران دي روغ صحتونه ورکړي یا الله چې چاته څه پریشانۍ دي پریشانۍ په خوشحالو باندې بدله کړي یا الله چې چاته څه مشکلات دي مشکلات په خیر باندې بدل کړي الله ته زموږ نه راضي شي خدای د حلال او فراخ روزي راکړي د حلال او فراخ روزي راکړي د حرامو نه مو ساتي د حرامو په ځای حلال زموږ الله نصیب کړي او خدای د رزق برکات هم نصیب کړي الہ العالمین ته د دواړو جهانو خیر نصیب کړي د دواړو جهانو د غمونو د فتنو آفتونو نه رب العالمین په امن او امان کې وساتي او تم د خیر او د برکت او د خوشاله ژوندۍ نه زموږ یو دوست دی مفتی آباد کورونو سره یوسف اجي صاحب نوم دی دغه والده وفات شوی و سمو د مخ کې زه جنازې لم لاندې شم څوک هم درسونه مو دي سار کې وځو ما خام راشو الله دې هغې مغفرت نصیب کړي او الله دې وارثانو له صبر برحمتک یا ارحم الراحمین